بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د الف فاصل د قانون نه پس په ماشوم د موږ چې کوم دی نو د اسم اعلی ولا قانون وښیو. نو دلته به ووایو بچي چې اسم اعلی ولا قانون خلاصه دا ده چې هر هغه الف چې د هغې ماقبل حرکت د هغې مخالف شي، نو دغه الف چې کوم دی نو دا به موږ ته د خپل حرکت موافقو بدلو به. لکه مثال به دلته کې موږ داسې ورکوم چې لکه دلته کې کا ته لري، نو اوس کا ته کې دا الف راغلی دی، دې الف سره زمین کارو، نو ته دې کا تلنه چې موږ له ماضي مجهول جوړو، نو موږ ویلو چې په هغې کې کم متحرک دي هغې له به موږ حرکت د ضمې ورکو، نو دې کاف له دلته کې موږ حرکت د ضمې ورکو. نو تاسو ګورئ کاف پیش کو ورسره یې کم دی نو څه شو د الف ورسره هماغه شانتې راغی. نو دا اوس جب دا ویلیم نشي او د دې الف نه دا مخکې چې کوم حرکت راغی یعنی دا ضمه راغله، نو دا د دې الف مخالفه شوله، د دې الف څه شوله مخالفه شوله. نو اوس د الف په منګه د دې حرکت موافق یعنی د دې ضمې موافق چې کوم دی نو هغه به بدلو، نو د دې موافق او دی، نو دا موږ راولګو الف چې کوم دی نو دا به څه سره بدل کو، دا واو سره بدل کو، دا الف په واو سره بدل کو، نو د دې نه به څه جوړ شي لاندې کو تیله به تی جوړ شي، نو دا کا تلاله موږ څه جوړ کو کو تیله هم تی جوړ کو. نو دغه شانتې د الف نه مخکې ضمه راغله، نو د الف چې کوم دی نو موږ واو سره بدل کو، او دا الف په کله کله چې کوم دی نو څه سره یا سره به هم بدلېږي چې کله د الف نه مخکې زیر راشي. ګوره لکه ماشوم په دې باندې پوه کړم، نو بیا ورته ووایو چې هغه الف چې هغه یا سره بدل شي، لکه ورته یې مضراب دی نو د دې نه چې موږ مضارب جوړو، نو دی په دې باندې پوه کړو چې بچي وروسته به تا ته بیا راشي یو قاعده به ته دا لګیا چې کله ته جمع اکسا جوړی، نو چې کله ته جمع اکسا جوړی نو لومبني او دوه حرفه دا لومبني او دویم چې کوم راغلی دی په درېیم ځای باندې به الف د جمع اکسا خپل ځان نه راوړي، نو دلته کې موږ الف د جمع اکسا خپل ځان نه راوړلو، ورپسې الف جمع اکسا پسې چې کوم ټکی راځي نو هغې له به کسره ورکړي، هغه کېدای کې به بیا پوه شي صرف دومره سرسري پوهېږي چې هغې له به څه ورکړي کسره ورکړي. نو د دې الف نه پس چې کومه را راغله نو دا موږ څه کړله دې نه موږ کسره ورکړله، دلته کې خو چونکې را سره مضراب کې دا را مفتوحه ده خو دلته کې کسره راغله، نو چې د کسرې نه پس اوس دا الف موږ راولو، دا یو الف چې کوم دی دا موږ دې ته راکوز کو، دا یو الف موږ دې ته راکوز کو، نو د کسرې نه پس اوس چې کوم الف راغی نو ګورئ د دې الف دا ماقبل حرکت چې کوم دی دا د دې مخالف شو. پکار دا وي چې د الف نه مخکې څه وي فتحه وي، په دې باندې موږ زبر راوړی وي، خو چونکې هلته کې موږ دغه قاعده جاري کړله نو د هغې د وجې نه ماقبل حرکت مخالف شولو، نو اوس دا الف چې کوم دی نو دا به موږ د ماقبل حرکت موافق حرف علت سره کوم دی نو څوک هغه به بدلو، هغه څه دی هغه یا دی، نو دا الف موږ یا سره بدل کو، نو مضارب شو، د دې الف نه کوم دی نو موږ دا یا جوړه کړله نو مضارب شوله، او دا الف چې کوم دی نو دا ماشومان ته وایي چې دا موږ د خپل ځان نه راوستلی دی، په دې ځای کې بیا پوهېږه بیا په هغې کې چې کوم دی نو تفصیلي بیا هغه قاعده کې پوهېږې. نو الف دلته کې موږ واو سره بدل کو او دلته کې الف چې کوم دی نو موږ یا سره بدل کو، په دې طریقې سره ماشوم سره کوم دی نو اجرا او ورسره وکړئ.